چې ما ته بل ته وایو چې نیکی کوه او په خپله پې عمل نه کوه، یا بل ته وایو چې ګناه مه کوه خو په خپله په ګناه کې مبتلا یو. امام غزالی رحمه الله بیان فرمایي وایي د دې داسې مثال دی چې یو انسان باندې مار یا لړم لګیا دی او دله ټکونه ورکوي او دی خوري او د ده جسم دا تمام بدن یې وله زهریله کړی دی او په بل انسان باندې صرف مچ ناست دی، نو دی د دې خپل وجود او د دې خپل بدن غم نه کوي چې مار یا لړم پې لګیا دی، او دغې بل ته وایي چې هلکه دا مچ د ځانه پاسه وکړه، دا مچ به درته نقصان پیښ کړي. وایي زما او ستا مثال دغه رنګې دی. نو دا حکم عام امت ته دی، بیا عام امت منګه وایو یاره دا خو علماو دپاره دی. په دې باندې ځان دوکه کړی دی چې علما کم حکم خلکو ته بیانوي، کم واعظ او نصیحت خلکو ته کوي، دی به پلاول په خپل عمل کوي، نو بیا به نورو ته بیانوي. حضراتو داسې نه ده، منګه ځان په دوکه کې اچولی دی او بیا پکې لا ډېر خلک په دې باندې فخر هم کوي او دا وایي ښه ده چې زه عالم نه یم. نو په جهل باندې فخر کول، غرور او تکبر کول چې ښه ده چې زه عالم نه، دا خو نورم د نقصان خبره ده. حضراتو داسې نه ده، کو عامی دی کو عالم دی د تمامو دپاره دا حکم دی چې بل ته به هم د نیکۍ حکم کې، په خپله به هم په نیکۍ باندې عمل کې. او که نه ته دا وې چې زه خو د علماو نه ښه یم، بعض انسان وي هغه د عقل نه خلاص وي، اوس یو څیز د فخر دی او فخر پې وشي نو لا بیا هم څه خبره ده، او یو څیز د فخر نه دی او ته پې فخر کې نو نور هم غر کې. لکه بعضې غریب انسان وي او هغه په دې خپلې فقیرۍ باندې او په دې خپل غریبۍ باندې دومره تکبر کوي، وایي خلک راپسې ونه خاندي، چېرته ورسره غم خادي یا داسې خوشحالي پې راشي نو د مالدار انسان نه هغه زیات زور لګوي، تکبر کوي چې دا حکم صرف علماو ته نه دی، لکه ما ته خاص کړی دی. وایي ګوره د پښتو متل هم ورپسې مونږه کوو، وایي ملا بل ته مسلې کوي او په خپله پې عملې کوي. حضراتو دا صرف د ملا او د عالم کار نه دی چې دی به د نیکۍ حکم کوي، نیکي به بل ته ښیي او په خپله به نیکي نه کوي، نه عام دی دا. ماته ته وایي بعضې جوهال چې په جهل کې ډوب دی هغوی وایي ښه ده چې مولیان نه یو، ښه ده چې وایي مولیان نه یو. د دې وایي داسې مثال دی چې یو انسان سخت بیمار دی، مثلا د شوګر بیمار دی او دی د خواږو نه ځان نه ساتي، چا ورته ووایي هلکه پلانکي د شوګر بیمار دی، نو دی وایي هلکه دا دله پکار چې خواږه نه خوري که نه، او په خپله په خواږو کې مبتلا دی، په خپله هم د شوګر بیمار دی. حضراتو الله رب ذوالجلال بیان فرمائی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تاسو بل ته حکم د نیکۍ کوئ او ځانونه هم هیر کړي دي، نه په خپله به هم نیکي کې او بل ته به هم د نیکۍ حکم کې. داسې هم نه ده چې د نیکۍ حکم دی وکړو په خپله د پې عمل اونکو نو دا څه فایده نه ورکوي. مثلا یو کس ته په خپله مونځ نه کوي خو بل ته وایي مونځ کوه ښه، نو بیا هم ثواب کېږي، ګورئ بیا هم ثواب کېږي. خو چې کله دی په خپله په دغې خبره باندې عمل وکړي نو هغه به ډېره زیاته غوره وي او بیا به مؤثره وي، بیا به په خبره کې اثر پروت وي. امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي
و یو بوډۍ ورله زوی راوستو چې زما دې زوی ته څه نصیحت وکړه دی خواږه خوري شیریني خوري او مونږ یو غریبانان مونږ کره څه شته نه نو ته ورته څه نصیحت وکړه چې دی د دې خواږو نه ووړي ځکه زمونږ په کور کې خواږه کم دي غریبانان یو وسم نه کېږي نو دی د دې خواږو نه منې که نصیحت ورته وکړه امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وی دا بوز او څو ورځې پسې بیا راوله هغه بوډۍ هغه خپل ماشوم بوتو او چې څو ورځې تېرې شوې نو بیا یې راځان سره را روان کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله علیه چې کله راوستو ورته وی دا ماشوم د هلک مې مخکې م راوستی وه او تاسو ته مې دا ویلو چې دې ته څه نصیحت وکړې دې خواږه خوري چې دې د خوږو نه ووړي امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا زنانه وی تاسو راته وی چې څو ورځې پسې راولې نو اوس مې راوست اوس ورته څه نصیحت وکړه امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وی بچې خواږه مه خوره ښه او زه لاړ شم بویزه هغه بوډۍ ورته وی دا خو ورته تا مخکې مې ویلی شو اب تا 20 ورځې مخکې مې درله راوستی و او تاسو ته ما وی چې دته نصیحت وکړې نو تا راته وی چې څو ورځې پسې راوله نو هغه ټیم به دې ورته ویلي و که نه چې خواږه مه خوره شیریني نه ځان وساته هماغه خبره دې ورته اوس وکړه دا به دې ورته مخکې کړې وه ما باندې دې دومره انتظار هم وکړو او دغه یو خبره دې ورته دا ورته دې مخکې ولې نه کوله امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر هوښیار سړی او ډېر الله والا سړی امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وی خبره داسې وه کله چې تا دا ماشوم راوستو دا هلک تا راوستو او تا ما ته ووایې چې دته نصیحت وکړه چې دی دا خواږه نه خوري نو هغه وخت زه په خپله هم په خوږو خوړلو کې مبتلا ومه ما په خپله هم خواږه خوړل ما په خپله هم شیریني خوړه نو یو کار کې چې زه مبتلا ومه ما په خپله کو هغه به څنګه اثر وکړي چې زه بل ته ویم دا مه کوه او کله چې ته تلې د دې ځای نه نو دا هغې وخت نه ما خواږه خوړل بند کړي دي او خواږه مې نه دي خوړلې شیریني مې نه ده خوړلې نو اوس په زما خبره اثر کوي ځکه چې زما په خپل عمل دی اوس په اثر وکړي منګه اکثر په خپل په ګناه کې مبتلا یو او بل ته نصیحت کو هغه بیا څه خوند وکړي هغې کې به اثر د کم طرفه راشي چې زه چاته ووایم چې دا کار مه کوه او د ټولو نه مخکې پکې زه په خپله مبتلا یم حرام زه په خپله کوم او بل ته وایم هلکه حرام مه خوره ګوره دې کې سخته ګناه ده ځان ته وساته یا زنا زه په خپله کوم او بل ته وایم چې ځان ته وساته ګوره دا سخته ګناه لري یا قتل زه په خپله کومه یا سود په خپله کومه او بیا خلکو ته وایم یاره دا پرېږدی ګورې دا به درته نقصان ورسوي بیا به چېرته اثر وکړي خو که زه په خپله تې ځان ساتم زنا زه په خپله نه کومه قتل زه په خپله نه کومه غلا په خپله نه کومه حرام په خپله نه خورم سود په خپله نه کومه او بیا بل ته ویمه چې دا کار مه کوه بیا به خامخا اثر کوي دا بزرګان چې څومره دوی به دومره اوږده اوږده تقریرونه نه کوله دومره لوی لوی فلسفې به یې نه غږولې مختصر الفاظو کې به یې خبره وکړه
خو هغه به دومره جامع او مانع وه چې په کس باندې به دومره اثر وشو چې په هغه ټیم سره به هغه ګناه پرېښوده. ولې هغه خبره به د زړه نه وه، او کله چې د زړه نه خبره دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کله چې د زړه نه خبره بیا اثر کوي، خامخا به اثر کوي، مؤثره وي. او چې کله د زړه نه خبره نه زما په خپل عمل نه په خپل پکې مبتلا یم، نو خامخا به بیا به چېرته اثر وکړي. خو ما ته خو په دې ځان بد ښکاري، چې زه چاته ویم چې زه په خپله په ګناه کې مبتلا یم. نو ولې هغه ستاسو خبره وي په دې باندې زما سټیټس خرابېږي چې زه دا خبره وکړم. نه، ذوالنون مصری رحمه الله له خلق رالل په وطن کې قحط راغی. چې کله قحط راغی خلق راغلل، ذوالنون مصری رحمه الله له ورته وی صاحب په ملک کې قحط راغلی دی، دعا وکړئ چې الله پاک دا قحط ختم کړي. نو که زمونږ په شانتي څوک نو ورته به مې وی چې ها خو ستاسو د ګناهونو وجه ده که نه، او ښه به م بې عزته کړی و، سپورې ستغې به م ورته ویلې وې چې ګناهونه مه کوئ، قحط به نه راځي، ځان د ګناهونو نه وساتئ، او ځان به م ورته په ګوته باندې سنډلی و چې زه خو رسېدلی سړی یم. حضراتو ذوالنون مصری رحمه الله ورته وایي ښه وایي قحط دی، وایي او صاحبه قحط دی، خلک د لوږې نه مري، د تندې نه مري، څه میلاویږي نه، دعا وکړئ چې الله پاک دا قحط ختم کړي. ذوالنون مصری رحمه الله ورته وایي دا کېدی شي زما د وجې وي، زه ډېر سخت ګناهګار یم، ستاسو په دې کلي کې موجود یم، ستاسو په دې وطن کې موجود یم، نو کېدی شي دا قحط زما د وجې وي، زه به ستاسو د دې کلي نه لاړ شم چې په تاسو باندې رحم وشي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. منګه بل ته د نیکۍ حکم کوو، بل د نارواو نه منې کوو، خو که په خپله یې کومه خیر دی، ما دپاره روا دي. چې کله خبره ما ته راشي بیا زه وایم دا روا ده مړه. هغه کس نه وای چاته تبر وړلو، نو چې تبر یې ته یوړو ورپسې راغی وایي صیبه دا مولا تپوس یې ته د مسلې وکړو، وایي دا راته ووایي چې څوک چاله یو څیز ورکي او هغه څیز د هغه نه ضایع شو، نو په ده باندې څه شته؟ ده ورته وی دا خو ګوره عاریه ده، او عاریه حکم دا لري چاله د څیز ورکو د هغه نه ضایع شو نو امانت دی، او لازمان فی الامانت، زمان نشته دی، ضمانت نشته، ذمہواری نشته، تاوان نشته په امانت کې، دا خو امانت و. خدو ورته وی صاحب داسې کار دی چې ما ستاسو نه تبر وړلی وه، او هغه تبر چې دی ما نه رک شو، نو اوس په ما باندې تاوان شته وکړو نه. وایي ده ورته وی چې ورګه کتاب به وګورو که نه صاحبه، زر یې کتاب را اوچت کړی دی و التبر و التاوان، دا خو دا دی موجود دی صاحبه. کله چې ما ته شي بیا ورله زه خیلې لټوم، نه 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 اورېږه، خو چې غلطي تا کې ووینمه بیا مې چې جهنم ته نه یې رسولې هغې پورې دې پرېږدمه نه. ولې هغه خو ستا ده که نه، پوه نه شولې په خبره باندې. منګه الله بدي ته بدي وایو چې په بل کې وي،
او نیکی ته نیکی الوایو چې زه کوما بیا دا نیکی ده خو کوبلې کوي دا نیکی نه ده کوبل بدی کوي دا بدی نه ده حضراتو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې کم کار پخپله کې هغې ته خلک را بلا د نیکۍ او د کمې نه پخپله منې شوې د هغې نه خلک منې کوه دا د یهودو عمل مه کوه ځکه دا د بېوقوفو عمل دی چې یو سړی پخپله اور ته وردانګي او بل ته ویې لکه ګورې د اور نه ځان وساته دا اور ډیر ګرم دی د جهنم دا اور دا دومره موده به بلیږي او دا دومره موده بل شوی دی او دومره تورو بیا لاول سپینو بیا سرو بیا تور شو او دومره سزا ده پکې خو بل ته منې کوم او دغه جهنم ته زه پخپله ورټوپ کو نو دا بېوقوفتوب دی او که نه الله رب ذوالجلال وایي زه نه وایم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب آیا تاسو خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ او ځانونه هم هیر کړي دي وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون طالبان پې پوهېږي استفهام انکاري دی تاسو کې د سر اړو عقل نشته چې داسې کار کوي دومره کم عقل دومره د عقل د دایرې نه وتې نه یو ګناه نه خلق منې کې نو په خپله ګناه نه کې